السلام علیکم ملګرو. مفتی ګور علي شاه صاحب انتهایی د درد ډکې خیرې کړې دي. دغه بې شرمه بې حیا ګستاخ خنزیر دغه ساقي جان ته ضرور یې واورئ او مخکې د ملګرو سره خامخا شیر کړئ. تعالی یو شپې د ساقي جان ورته ویل کېږي یا الله تعالی د سپي په مرګ باندې مړ یا د مونده سپي په مرګ باندې مړ. څوک هم داسې د مسلمان ژوند نشته چې وشوه دا سر ولا ډزې بزې کړي. حرامي طور ته ټول ټکړه راغلي دا تباه بربادي. یا الله تعالی یو شپې د ساقي جان ورته ویل کېږي یا الله تعالی د سپي په مرګ باندې مړ یا د مونده سپي په مرګ باندې مړ. زمونږ په شکل موږ باندې جوړه شوې ده. خدای په دنیا ذلیله کړې، په آخرت کې خو به خامخا ذلیله ان شاء الله العزیز. چې خپل غضب او خپل سپېړه باندې ووالی او الله دې ذلیله کړي. اوس زما عزتمندو یو سړی به راپاسي او په خپله به چې کوم دی چې شکل ته وګوري نو داسې شکل به یې لکه د کور د چینجي او یا به داسې شکل وي که تاسو ورته وګورئ په غور سره نو څه چې کوم دی دا به خلک وایي دا د چې کوم دی د دیر دی او دیر کې د شرنګل دی. نو په دې دیر طرف ته چې ځي نو هلته خلک چېرته د دې لرګو سمسۍ جوړوي نو چې ته ورته وګورې سمه د لرګي سمسۍ ده او دا به علماو پسې خبرې کوي. عالم به یادوي، یو شیخ به یادوي د هغه خېټه داسې د هغه پلانکی اندام داسې. نو هلکه زما خېټه خو ښکاري درته دا خپله توتي پوزې په شانتې پوزه درته نه ښکاري. دا خپله چې کوم دی د خدای تعالی مسلمانه سمه ده په شکال موږ باندې جوړه شوې ده. خدای په دنیا ذلیله کړی، په آخرت کې خو به خامخا ذلیله ان شاء الله العزیز. اوس د ده چې کوم دی لګی دی او زه داسې کوم ته دومره تکړه سړی، ته دومره نر سړی، نو ته دومره مهرباني وکړه چې ته د دغه ځای نه راشه په دې خپل کلي کې شپه وکړه. ته د نر سړی د خدای مسلمانه ته خو داسې ښکاري لکه یو سړي چې هغه د پلسټر جوړه شوې هغه هوا دی چې ډکوي هغه بوډۍ وي او په ترخ کې چا نیولې زور ورله ورکړي او د هغې نه ټوله هوا وځي نو داسې چپړ شوي ته خو داسې چپړ شوی د خدای مسلمان. ستا په دې اندامونو کې خو ټول اندامونه داسې چپړ شوي دي لکه سړی چې په دې دغه باندې سړک باندې هغه دغه بلډوزر ګرځوي او شي راشي داسې چې کوم دی علت یې دغه کاغذي شی پرې جوړ کړي. تا نه خو یو کاغذي شی جوړ شوی. ته د علماو توهین کوې، ته علماو پسې سپکې وې، ته علماو پسې سپورې ستغې وې. او بیا هغه مسلمان ته وایم کوم مسلمان چې د ده ویډیو شیر کوي، کوم مسلمان چې د ده هغې له لایک ورکوي، تاسو په دې خوشحالېږئ چې دا د علماو توهین کوي، دا د علماو سپکوالی کوي. که دغه ساقي جان دی کوم شی دی دا د چلمپوزې په شانتې دغه چلمپوزی دی دغه د لرګي سمسۍ دغه چې کوم دی د بیلچې لاس کې. اوس دغه سړی دا شی هم چې کوم دی دا شی دی په دې پوهېږي که نه دا کوداله مخې الله پاک دې چې په خپل غضب او په خپل سپېړه باندې ووالی کړي او الله دې ذلیله کړي. خدای م خوار نه که امین پې ووایه کلک امین ووایه مه یارېږئ تې اسه تپوس بچی دی چې دا به چې کوم دی دغه کوي او دا بېغیرته په دې دی چې ډېر لرې ناست دی ګینې چې ته په دې پسې چا ژوند نه کړې که نه نو مړه بس بیا به مونږ مولی نه شو په دې وخت په پاکستان کې وخت نه تېرو. او زه د خپل ملک دې بېغیرته حکمرانانو ته میم ای بېغیرتو سار له به دام چې کوم نه چا تخته کړی تاسو به وایئ دا د دې مولیانو د لاسه. دا د غره چې کوم نه بزنه هغه قات چې والی حق شی دی نو دا سمساره به چا وجلي تاسو به وایئ چې دا د دې مولیانو د لاسه. نو تاسو کورغر کو په تاسو څه چل شوی دی او تاسو هم چې کوم نه صرف موږ د ښکارو دې حکمران ته موږ ښکارو دې ادارو والو ته موږ ښکارو چې ته مولا ټوښې وکړي هغه ته مخ ته بوجۍ چولې هغې روان کړی او په دې خلکو باندې د دوی په پته نه لګي چې وسې نه راشي په څه چل دی. نو دې بېغیرته حکمرانانو ته م وایو دې بېننګه بې پښتو حکمرانانو ته م وایو دا تالیسټې حکمرانانو ته م وایو چې د خدای خاطر وکئ که یو سړی سمولی چې سمې کوي که نه شي سمولی چې څوک یې سم چې هغه له انعام ورکوي.